چکدره خلکو تعلیم یافتم یې باشعورم یې خو دا 15 کاله چې ستاسو په قومي اسمبلی کې د جماعت اسلامي نماینده نه و په ایمان یې ووایه په ایمان زما لپاره نه د الله دپاره ووایه په قومي اسمبلی کې چېرته د دیر چغه م اورېدلې د دې ولس ترجماني م چېرته لیدلې یې ټیکهدار ټیکهداري کولی شي د قوم ترجمانی مولانا اسماعیل کولی شي. کوزدیر چکدره کې د جماعت اسلامي ادینزي د سوري لاندې تابع شوی درنې استقبالیه جلسې ته د وینا په وخت د جماعت اسلامي پاکستان امیر سراج الحق ویلي دي چې په کوزدیر کې ملکن یونیورسيټي ملکن بورډ کوټو هایډرل پاور پروجیکټ تیمرګره میډیکل کالج چکدره هسپتال قیام په شمول نور هسپتالونو درجه اوچتول د جماعت اسلامي کارنامې دي. ولس له پکار دي چې په 8 فروری جماعت اسلامي ته ووټ ورکړي او د دیر د ترقۍ په شمول ملک کې اسلامي نظام نفاذ فلسطین او کشمیریانو سره عافیه صدیق آزادۍ ته دوام ورکولو کې خپل کردار ادا کړي. استقبالیه جلسه چې پکې د جماعت اسلامي ادینزي ګڼ شمېر کارکنانو شرکت کړو وینا په وخت د حلقه ان7 کوزدیر نه د جماعت اسلامي نامزد امیدوار مولانا محمد اسماعیل حلقه پی کې 15 ادینزي نه جماعت اسلامي نامزد امیدوار عزیز الله خان جماعت اسلامي ادینزي جنرال سیکرټري فاروق حمید الله لیاقت الملک او نور په ولس زور ورکو چې د 8 فروری پورې د جماعت اسلامي منشور کور کور ته ورسوي او سیمې د ولسي ترقۍ ملک اسلامي نظام نفاذ د لپاره جماعت اسلامي امیدوارانو کامیابی د لپاره خپل کوششونه وکړي. جلسې ته د وینا په وخت امیر جماعت اسلامي سراج الحق وینا وه چې پاکستان د کلمه طیبه په نوم آزاد شوی خو نن هم په هندوستان او پاکستان کې یو شان نظام ناپیز دی. د وویل چې په پاکستان کې په نمبر حکومتونو کولو والا مسلم لیگ نون پیپل پارټۍ او بیا تحریک انصاف حکومت د ولس په مسلو حل کولو کې ناکام دي. دغه سیاسي جماعتونو او د پاکستان پر سوده نظام ولس په ملک کې د ګرانۍ بیروزګارۍ بدامنۍ او IMF د غلامۍ نه سوا هیڅ نه دي ورکړي. سراج الحق وویل چې امریکا په دې ریجن کې یو بل جنگ شروع کول غواړي د کمې مخنیوي دپاره چې د ایران افغانستان په شمول خلیجي ملکونو اتحاد او اتفاق راوستو په ملک کې دننه سیاسي جماعتونو ترمنځ اختلافاتو خاتمې دپاره د 8 فروری وروستو کوششونو آغاز کوي. د په ولس زور ورکو چې جماعت اسلامي د عقیدې په بنیاد جوړ سیاسي جماعت دی جوړ عالمي سیاسي جماعت دی. د دې منشور کې د دنیا او آخرت ګټه ده. ولس د ملک کې د اسلامي نظام د نفاذ دپاره په 8 فروری جماعت اسلامي ته ووټ ورکړي. دا 15 کاله دیر په شا لاړ تعلیمی نظام تباو روزگار دروازے بند ہوئے چرته هغه موټر وې چرته هغه صنعتي زون چرته هغه ګوپلم اریګیشن چرته هغه وعده ټولې په هوا باندې او په اوبو باندې کرښې وې تېرې شوې بیا الله تاسو ته مقدر کړی ده. دلته مولانا اسماعیل صاحب زه خو ډېره چکدرې نماینده نه ګڼم مولانا اسماعیل صاحب دا به انشاءالله د ټول پاکستان نمایندګي کوي دا به د ټول پاکستان عزت دی دا د ټول پاکستان پټکی دی دا د ټول پاکستان شمله ده. دې وجې نه رڼو عزیز الله خان او اسماعیل صاحب دا چې په صوبایي اسمبلی کې او دا په قومي اسمبلی کې چکدرې ته به الله عزت ورکړي دیر ته به الله عزت ورکړي. نورونو تاسو به د 8 فروری پورې د 8 فروری پورې د جماعت اسلامي د کامیابۍ دپاره د مولانا اسماعیل صاحب او عزیز الله خان اسمبلی ته رسولو دپاره جدوجهد به کوئ که نه به کوئ چې که په 8 فروری د پاکستان ولس په تله مهر ولګئ که جماعت اسلامي ته الله اختیار ورکړه زمونږ اولنی کار به دی چې د قرآن او د سنت نظام زمونږ به دویم اړر دی چې په بینکونو کې د سودي نظام خاتمه زمونږ به دریم کار دی چې د کالجونو یونیورسټو نه د مخلوط نظام تعلیم خاتمه مونږ د جنکو د تعلیم علمبردار یو مونږ د جنکو لپاره تعلیمي نظام لازم ګڼو خو د شریعت او د اسلام د حدودو چوکاټ کې دننه میډیکل کالجونه انجینرینګ یونیورسټیانې او د IT ډپارټمنټ دا هر څه پکار دي
د جنکو دپاره خو انشاءالله موږ به علاحده نظام ورکو